الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف ومولانا محمد وسلم وصل عليه زما معزز سامعین و حضرات د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د حلم و د صبر و د بهترین و اخلاق و متعلق یو بیان مخکې شوی و چې په هغې کې د عدي بن حاتم الطویی رضی الله تعالی عنه د ایمان د راوړلو واقعه بیان شوی و نننی بیان کې طعنه چې دا د یهودیانو یو معروف عالم او یهودو کې بچه غټ عالم نو هغې ته به دوی حبر وي چې جمع د هغې به احبار راتله یا حبر تزین او ښایسته وایي علماو د یهودو به ښایسته جامې او ښایسته چوغې استعمالول په ډېر ډول و سنګار کې به ګرځېدل
او یا حبر مقلوب د بحر دینو د بحر لوی لوی علمونه د بحر بو چې غټ مولا به نو دا نسبت به ورته کو. زید بن سعنا چې کله ایمان راوړي نو یو عام سړی نه دی، د خپل دین عالم دی. یو ځل خپل شکوک او شبهات ختمی او د رحمت للعالمین مبارک دیدار کوي او داغه اخلاق ګوري، داغه کردار ګوري چې دا د نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی الله علیه وسلم اخلاق دي کنه دي. نو دی وایي چې زه سو کرتی د رحمت للعالمین مجلس ته پټ پټ راغلم او خپ زیر و زبر سر میں ددا کردار ددا دل و حیات و سیرت مطالعہ کا ټول کارونه راتا د نبوت ښکارا شو چې دا رښتینی نبی دی علیه السلام. دو کارونه چې هغه زما د وړاندې ما ونه لیدل. یو کار دا دی چې نبی هغه څوک وي چې هغه زر غوسه کېږي نه. او دویمه دا ده چې کم سړی د غضب او د غصې په نیت ورته مجلس کې راپاسېږي، ولو که د ده ګریوان ته ملاس واچوي نو او پوه شي چې دا نه پوهېږي دا سړی که پوهېدی نو زما ګریوان ته به لاس نه واچو. نو دا صبر په انبیاو دومره غالب وي چې د یو بدوي و د بانډچي و د کم علم انسان د وجې نه او د اړخ نه ورسره څه جفا وشي، جفوت وشي، غلظت وشي، سخت الفاظ ویلی شي، دی وخاندي صبر وکړي. دی د کنځلو جواب په کنځلو نه ورکوي، دی د بدۍ جواب په بدۍ نه ورکوي، بلکې یعفو ویصفح چې څه بدي چا کړي د هغې عفه کوي. نو دا زما د وړاندې داسې څه صحنه رانغله چې دا دوه صفات ما تجربه کړي وي چې دا ورکې شته که نه. یو دا چې حلمي په ضد او په غضب او په غصه مقدم دی که نه دی، او دویم دا چې د یو ناپوه او بدوي انسان د خوا نه ورسره زیاتې وشي نو چې دی صبر کوي که د هغې انتقام دی اخلي. نو ځان سره مې وویل چې ټول صفات د انبیاو پکې پوره دي، خو تر هغې پورې راځه دا بیعت کړی کې مه داخلېږه چې دا دوه صحنې په خپلو سترګو وګوره. نو دی وایي فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما من الحجرات ومعه علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. یو ورځ په دې نیت باندې وسرالما او په دې مقصد باندې رالما چې دا خپل دغه دوه مقصدونو کې به ځان کامیابومه چې مسجد نبوي شریف ته رالم نو رسول الله مبارک د بیبیانو د کمرو د حجرو نه راووته او شاته ورپسې حضرت علي کرم الله وجهه ملګری. فاتاه رجل على راحلته كالبدوي. یو شخص ورته راغی په اوښ باندې سور و د مسجد نه بهر اوښ نه کوز شه. ما یې چې د شکل ته کتل نو بانډچي راته ښکارېده، د ښاري سړی نه و، د بانډې او د شړو علاقو یو سړی. زید لا ایمان نه دی راوړی، زید اوس پټ دی، دلته خو ناست دی د خلکو کې
انتظار کوي چې دغه صفات د نبوت په مبارک کې ګوري چیړي. یا رسول الله ان بصرى قريه بني فلان قد اسلموا ودخلوا في الاسلام وكنت حدثتهم ان اسلموا آتاهم الرزق واصابتهم سنه وشده وقحوط من الغيث. د شام په باندر باندې یو کلی و بصرای ورته وي. دا شخص دغه کلی ته تللی و، د خلکو ته د دین اسلامی دعوت ورکړی و او ټولو کلیوالو منلی و. خو ده ورته د دعوت په ټیم چې بیان کو نو بیان کې دا ویلي و که تاسو اسلامي دین ته رالی الله به تاسې مالداره کړي او تاسو ته به ډېرې روزیانې میلو شي، بارانونه به در باندې کېږي. کلیوالو ټولو ایمان راوړه د هغه په لاس باندې. دې صحابي سره چې دا چا دعوت ورکړی اوس دا غم پیدا شه چې د خلکو خو ایمان راوړه، اوس باران خو زما واک کې نه دی، اوس که باران پې نه کېږي هسې نه چې یو کس راته وایي چې دا خو باران بند شو کوم، تا خو وایي چې ایمان راوړي بارانونه به شروع شي او تا وایي چې مالداره به شئ او داسې هر اړخ نه به تاسو باندې پراخي راشي او نعمتونه به وي او روټۍ به وي. کم دی مو خو نورم غریب شو، دا غم ورسره پیدا شو چې ایمان خو یې راوړی دی خو ما یې وتمه ورکړې ده او وتمه زما واک کې نه ده، زما اختیار کې نه ده. نو رسول الله مبارک ته وایي انا اخشى یا رسول الله ان یخرجوا من الاسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا فان رأيت ان ترسل اليهم بشيء تعينهم به فعلت. زه یریږم چې دوی خو ایمان ټولو راوړی دی خو یوه تمم لري چې موږ ته به مالداري راځي، هسې نه چې مالداره نه شي ټول واپس دین پرېږدي. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که بیت المال په خزانه کې څه در سره یې او د بصرا کلي ته دې ولېږه، زما به ورته سترګې اوچتې شي چې وګوره دا د ایمان مو راوړه او پیسې درته رالیږه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی وخت سره د بیت المال وقداری حضرت علی کرم الله وجهه ته سپارلی. څه غنیمت یا څه جزیه او ټکسونه د کفارو نه راټول شوي وو هغه به راغلي وو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته داسې د سترګو په نظر وکتل، د مبارک خبرې ټولې د اشارو وې، صحابه هم ډېر هوښیار په اشاره به پوهېدل. الله بیت المال خزانه کې چې څه وه ما په مسکینانو کونډو تقسیم کړي دي، هېڅ شی هم تش پشه پرته ده، څه نشته ما سره. زید ابن سعنه وایي چې دغه ټیم کې فدنوت الیه زه ورنږدې شوم، ما ورته وویل یا محمد هل لك ان تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان الاجل كذا وكذا. ما ورته ویل که زه لاړ شمه د یو معلوم باغ نه کجوري واخلم او پتا باندې خرڅې کم او نیټه به راته راکې فلاني فلاني ټیم باندې به بیا ما ته واپس هغه کجوري راکې چې څو منه مې در کړي هغومره منونه به راکې. دې ته سلم ویلی شي، اوس به درکم واپس به بیا ما ته هغه څیز راکې. یوه نوعه ده. نو مبارکې په شرطونو باندې پوه که چې دا یو شرط دی غلط ولګو، داسې مه وایه چې د فلاني باغ کجوري به در کومه، داسې ووایه کجوري به در کومه دغه نوعه به لري، دومره به وزن وي او په دومره ټیم کې به یې واپس راکړې. فلانی باغ مه شرط کوه پکې چې فلانی باغ به وي. زید وی زما مقصد نور نو، زه خو یهودي وم دې وخت کې او ما وی چې ورګه چې دا قرض ورسره وکړم
اټیم چې راورسېده او رانږدې شو شپه دوه پاتې شو را بشم او رسول الله مبارک ته بخې تېزې خبرې مو کما بیا به ګریوان کې مو نیسما او ښه سخت الفاظو کې به ورته یم چې راکړه زما قرضونه راکړه. نو ما ته به پته ولګي چې دی زما د بدو ردو ویلو بدل کې څه جواب ما ته راکوي. که یې ووهلم بېعزته یې کړم دباو یې کړم خو نبي نه دی. که ما بد رد وویل او ده راته پستې خبرې وکړې نو دا نبي دی. دی خو خپل هغه یو صفت ګوري. اوس ویې لاړم همیانۍ مې کوله وکړه 8 مسقال سره زر مې راوایستل او کجوري معلومه ترجلي معلومه مې دوی ته ورکړي. مبارک هغه شخص ته ورکړي چې زه دا قرض به بیا مونږ خلاصو دا هغه کلیوالو ته ویل داسې ایمان مو راوړو نو مالداره به شي. زید وی چې کله کان قبل محل الاجل بیومین و 3 اتیتو کما نیټه د قرض چې ټاکلې شوې وه د هغې نه 2 یا 3 ورځې مخکې ورته راغلم. فاخذت بمجامع قمیصه و ردایه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ګریوان مې داسې ونیو د صحابو په مخ کې. ونظرت الیه بوجه غلیظ او په داسې غضب او په غصه مې ورته وکتل او ورته مې وویل الا تقضیني یا محمد حقي ته ولې زما حق نه راکې؟ ټیم اوس پوره نه دی، ټیم کې لا 2 شپې یا 3 شته دي. فوالله ما علمتكم یا بني عبد المطلب لمطل او زما د الله په ذات قسمی اے د عبد المطلب کورنۍ تاسو د ټیل ماټول والا خلک یې قرضونه خلکو نه وکړئ به په ټیمونو نه ورکوئ. د الفاظو سخت سخوایي ورته. ولقد كان لي بمخالطتكم علم اوس ګریوان کې مې رسول الله مبارک نیولې دی په یو خوا کې ورسره عمر فاروق صاحب ولاړ دی. ونظرت الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه واذا عیناه تزوران في وجهه كالفلك المستدير ودا سترګې مبارکې د حضرت عمر صاحب د ډېر غضب نه داسې تاویدې. ثم رناني ببصره بیا په سخت نظر راته وکتل وی ویل یا عدو الله اذا الله دشمنه تقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم ما اسمع وتصنع به ما را فمحمد رسول الله ته داسې الفاظ وایي او زه ولاړ یم زاورم د الفاظ او بیا د ګریوان کې مې نیولې دی. فوالذي بعثه بالحق لولا ما احاذر قوته لضربت بسيفي راسك هغه ذات مې د قسمي د چا د طاقت نه چې زه یریږم که رسول الله مبارک نه خفه کېدی ما به دا سټ دنه پرې کړی. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر الى عمر في سكون وتؤودة وتبسم او رسول الله مبارک زید وی ما خو ګریوان کې نیولې او رسول الله مبارک هغه حضرت عمر سے ابتدا سے په نرمۍ سترګې واړولې ډېر په نرمه وتبسم په مسکا باندې شونډې خندا. قال یا عمر انا وهو زه پوه شه او زما دا قرضدار یې پوه شه چې په ما یې قرض دی. ستا د دې درمیان کې څه کار و چې دا الفاظ د دې شخص ته ووایې؟ یو حدیث مبارک کې دا راځي ان لصاحب الحق مقال د چا چې په بل قرض وي هغه د چا چې مال دی او د چا چې پیسې دي هغه د خبرو حق لري چې کله ټیم تیر شي او دی بل ته یې وکړي. دلته خو ټیم لا نه و تیر شوی د خبرو حق د هغه نه و خو صحابه یې پوهول چې د چا پیسې به نه ایساروي. مطل الغني ظلم حدیث مبارک کې راځي چې چا په چا باندې قرض و ګرایي وه ټیم یې ورکړي و چې دغه ټیم به یې ورکوم او هغه ټیم نه یې لږ رستو کوي خو د سره شته ظلم دا ظلم. لکه څنګه چې سړی د بل نه په زبردستۍ پیسې اخلي ظلم دی. الظلم ظلمات یوم القیامه
ورځ د قیامت سبب د تیرکو ګرځيږي په پل صراط کې، په قبر کې، په جهنم کې. دام ظلم دی چې چا وګړي د بلنا ورسره د ونه ادا کوي، خشته ورسره اځه ټیل ما ټول کوي. مطل الغنی ظلم، د غنی سړي چې پیسې ورسره دي او د قرض ټیم راغی او هغه ساري ظلم، دا ظلم. معاملو ولات اخلاص ندي پدیو کې ډېر اخته شوی. پسلو نه بلکې زرګونو کې یو کس وي چې هغه پټیم پیسې ادا کوي. په ټول مارکیټ کې معروف انساني، هر چا ته پته وي فلانه څنګه سړی دی، ډېر روغ سړی دی، په معامله کې ډېر روغ سړی، ټول مارکیټ پیژني هغه سړی. یو کس داسې وي هغه څه کوي داسې نه کوي چې خپلې بل ته ورکوي، خو د 4 روپۍ چې ساری کړی نه ساری پټیم باندې روپۍ وررسي، اعتبار هم جوړ شي، عزت د دنیا هم برابر شي. نو ایماتی ویل چې عمر صاحب زما زه پوه شو دی پوه شه ستاسو دی کې څه کار چې دا الفاظ تاسو ورته وایي. او که خامخا ته خفه کېږې په دې کار باندې چې دی ما ته خبرې ونه کړي، نو یا 2 ورځې پاتې دي یا 3 ورځې پاتې دي، نو 3 ورځې بعد د ده د خبرو حق دی، نن ما سره حق نه و. ته ورشه او د ده چې کوم قرض دی ما سره شته نه دي، ورشه او ته مالدار یې پیسې لرې د ده قرض پوره کړه. چې داسې دی په ما باندې زړه خوږېږي چې ولې ما ته داسې خبرې کېږي، د ته چې لاړ شي. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مبارک راتا امرک اذهب به یا عمر فاعته حقه وزده 20 ساعا من تمر مکان ما رعته، ورشد خپل حقم پورا ورکا او 10 دړۍ د کجور ورتا شل کا دړۍ د کجور زیات ورکا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کی دا زیت والی ورکم دا خوی قرضه وا دی که څنګه زیادت وکم. فی مکان ما رعته ستا د سره حق نه و تا په د باندې دا دی ویرولو، تا دومره په غضب سره دا خبره ورته وکړي او سترګې مبارکې دومره دی ور باندې راوېستې چې دې ټیم کې د په زړه یره رااله چې ومې نه وهي. د هغې یرې په بدل کې ته جرمانه کړې ما تدته چې کوم نه نو 100 پیمانې زیاتې ورکړه. قال زید فذهب بي عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے بوت لما فاعطاني حقي زما حق مراک وزادني 20 ساعا من تمر او 10 دړۍ راته زیاتې راکړې. ما ویل ما هذه زیاده یا عمر، عمر صاحب دا زیات دی ولې راکړه؟ وی امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نزيد كما كان ما رعتك، ما ته رسول الله مبارک امر وکړه چې 10 دړۍ زیاتې ورکړه، تا رعب په چولې يرولې دي. اوس دی وخت پورې حضرت زید عمر فاروق صاحب نه پیژني چې دا څوک دی. قلت ما ورته تعرفني يا عمر، تما پیژني د څوک ما؟ قال لا وی زه خو نه پیژنم. من انت؟ قال انا زید بن سعناء، زید بن سعناء ما. فما ته عمر فاروق صاحب فرمایل الحبر د يهوديانو هغه مشهور عالم نوم خو ډېر شهرت زیاتو. ما ورته الحبر ومغه يم چې کوم معروف عالم د يهوديانو يم. قال فماذا دعاك ان فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ سباعث پتا باندې ته خو ملاوي ته خدای انبیاء او شان او قدر پیژني، بیا نو دی ولی محمد مصطفی په ګریوان کې نیولې ولی داسې کار وکړ؟ قلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه. زید وی ما ورته ویل چې زه خو کتابونو باندې علم لرم، د انبیاو چې کومې علامې او نښې چې مخکې ښکاره وي هغه ټولې نښې. دغه 2 خبرې پاتې وي، یو دا چې دی به ډېر صابر وي، دویمه دا چې دته یو بدوي راشي او دی ګریوان کې ونیسي او دته کنزل کوي یا تېزې خبرې کوي،
نو دی به جواب ورته په خندا باندې ورکوي او د بدۍ جواب به په بدۍ نه ورکوي. فأخبرك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اوس دې کې رسول الله مبارک نشته دی. عمر صاحب ته وایي تا ته خبر در کوم ګواشه په دې چې زه په دې راضي شوم چې الله زموږ رب دی او اسلام زموږ دین دی او محمد رسول الله زما نبی دی. وأشهدك او زه تا ګواه ګرځوم ان شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. زما چې څومره مال دی ډېر مالدار او دا نیم مال د رسول الله مبارک په امت باندې ما خیرات کړی. اوس عمر صاحب خو عالم و، هغه ورته وایي او علی بعضهم، داسې مه وایه چې ما د رسول الله په ټول امت خیرات کړی دی، ځکه ټول امت ته بیا ته رسیدګي نشي کولی، ته به چا پسې بیا دا پیسې ګرځې. داسې ووایه چې د رسول الله مبارک بعض امت باندې ما خیرات کړی، بیا چې دې هر چا ته ورکړي صحیح وشي. فرجع عمر وزید الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. دواړه واپس راغلل. زید چې رسول الله مبارک حلقې ته راغی، یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه وی وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرا. او چې چرته بدینه بعد بیا غزا و نو غزا کې بدای شریک. ثم توفي زيد رضي الله عنه في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رضي الله تعالى عنه. فغزوة تبوك کې چې دی لاړل مبارک هلته بیمار شو او د تبوک د غزا په سفر کې د بیماری د وجې نه هلته وفات شو. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقو او صبرو. مخکینو کتابونو کې د خاتم النبیین په تعریف کې بچراتلل، نو تعریف په تورات کې داسې لیکل شوی چې محمد مصطفی هغه انسان دی چې لا یجزي السیئه بالسیئه، چې څوک ورسره بد وکړي نو د هغې جواب په بدو نه ورکوي، ولکن یعفو ویصفح، عفه کوي درګذر کوي. یو شخص یو ځل را روان شراغه پلاره کې یو سمسیره ښکار کړه. سمسیره ژوندۍ په نستوڼي کې واچوله. مسجد نبوي ته چراغ حلقه د صحابو ناسته وه او حلقه باندې قدمونه راواړول دې منځ ته راغله او رسول الله مبارک حلقه کې ناستو او نبی علیہ السلام ته داسې په سختو الفاظو وایي تا هغه انسان تدعي النبوه چې د نبوت دعوه دې کړې ده. دی اړخ او دی اړخ نه صحابه کرام را پاسېدل چې دا بانډه چې بدوي د آدابونه خبر نه دی او د داسې کار دی چې راځي رسول الله مبارک د داسې الفاظ وایي چې کله اراده د انتقام کوي مبارک هغې ته م اشاره کوي وی کښېنئ، دی اړخ ته اشاره کوي وی کښېنئ. وی دې شخص خبرې زما سره دي که تاسو سره دي؟ وی تاسو سره دی. ستاسو دی که څه حق دی؟ که سخت الفاظ وایي ما ته یې وایي، که زه یې معاف کوم معاف کولی شم، که زه ترې بدله خلم اخیستی شم. تاسو کښېنئ خپل. ورته وایي انسانه ما تا سره څه بد کړي وو چې داسې الفاظ دې راته ووایي؟ هغه دا سترګې پرې راوایستې او تتکلم معي، ته لا ما څه خبرې کې؟ والله لا آمن بك حتى تؤمن بك هذه الدب. د الله په ذات مې دې قسم وي، د الله سې داسې خوشې که سمسیرې مسجد کې ټوپ کړل وی چې دې سمسیرې کلمه د شهادت نه یې ویلې زه به در باندې ایمان رانوړم. سمسیره مسجد کې داسې خوځېده، صحابه حلقه ناست دي. رسول الله مبارک دې بدوي ته وایي وعده کې زما سره که دا سمسیره زما د نبوت گواهی ورکی ایمان براوړی بیا ویاو. وی قل یا ضب من انا، سمسیری وایه زه څوک یم؟
اسمسیری مخراتاو که رسول الله مبارک تا و دا انسان پا جب گویا نشوا اشهد انک رسول الله دا گوئی کوم چی تا دا اللہ رسولی وقد افلح من آمن بک چا چی ایمان در بانی روڑی دے اغا فلاح بے منتاق خلاصے بے منتاق کامیاب شو وقد خواب من لم یؤمن بک او پا خسران او پا تاوان کے پاتی اغا خلق دی چی ایمان پتا نہ روڑی اب بدوی راغے مخامخ کینا سادتی و سردار تے جوڑ شو خپل کلی تلاړو سمسیرا ور سره ده کلیوالی 400 کسان تیار کړي دي په مدینه منوره د حمله اراده لري 400 کسان دي دی ورغه وسه کوي ویزو مدینه منوره باندې جنگ کو وی زما یو خبره ووري ما سره نن داسې معاملې وشو دی سمسیری خوشی کړوي دی زما د وړاندې د رسول الله مبارک د نبوت او د کلمې گوي ور څومره خوان به وکي چې زدر تمخ کې امتاز را سره او ټول لاړ شو ایمان پیروړو هلاکیږي تباکیږي ټول ومنلا بس هغه توریو غشیو نيزي کې خو دی هغه یو شخص په دعوت باندې 400 کسان راغلل هغه ورځ مازیګر باندې الله تعالی وی ته ایمان نصیب کړل ټول ایمان راوړ اخلاق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډیر مزیدار بقیه د بیانونو او د صحابو د ایمان واقعات ان شاء الله نور بیانونو کې بوشي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا